السلام علیکم. هغه پاکستانی جینۍ چې په 2 میاشتو کې 1200 کسانو سره واده وکړ. عزتمنو تاسو غواړئ چې پوه شئ نو زموږ د ویډیو د سره تر اخره پورې وګورئ. دې جینۍ په کومو دوکو باندې 1200 کسانو سره په 2 میاشتو کې واده کړی دی. د دې ویډیو نه مخکې زه تاسو ته دا یادګینه کوم تاسو کو چې زموږ په دې چینل کې نوي وئ حتما د زموږ همدا چینل د سره سبسکرایب کړئ چې ساده کاری نشان وای چې خا یو نوی معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې درورسیږي. په اسلام کې نارینه ته د څلورو ودونو اجازه ده، خو بیا هم تر ډیرو خلکو یو واده کوي. په ځینو کې بیا خلک له یو څو څخه ډیر ودونه هم کوي. خو یوې پاکستانی جینۍ خو بیا خط کړی دی. 18 کلونو په عمر کې یوازې په 2 میاشتو کې 12 ودونه کړي دي. پاکستان د رسنیو د راپورټونو په وینا دغه جینۍ چې دا 12 ځله واده کړی دی خر میړه سره یوه یا 2 ورځې تېرې کړي دي او بیا د هغه نه وروسته ورکه شوې ده. یعنې د خپل کور نه تښتېدلې ده، یعنې د خپل د خاوند کور نه تښتېدلې ده، خو د خپل د خاوند کور دا سره سپین ټول یې تېنه تښتولي دي. بیا هغه خاوند په سور سترګو باندې جاري که چې نن سبا په ودونو باندې د بیکاره واده باندې د 5-6 لکو نه سیوا خرچه راځي. بیا ورسره دغه شانتې خپله ښځه ورسره دوکه وکړي وتې تښتي. بیا حتما سره یا لیونی شي او یا نشهیي شي. په راپورټونو کې ویل شوي دي دا جینۍ چې دا سنا صنم او د کشور نوم باندې ځان ایښی و. نامې په ځان باندې ایښی وي. ښایسته جینۍ ده، د یوې ډلې غله ده. د خپل ښایسته د امله یې ډېر ځوانان خیر ته کېنولي دي. دې جینۍ ټول ودونه د جولای او د اګست په میاشتو کې کړي دي او لرلې هر خاوند سره د 1 یا 2 ورځې تېرولو وروسته یې ځان ورکړی دی. دې جینۍ خو دغه شانتې خپل ځان د جاري مور او پلار پیدا کړي وو. دغه شانتې خویندې وروڼه هم پیدا کړي. په سرګوده کې د یو کس سره تر واده کولو وروسته دا جینۍ په خپل طرف تللې وه او خاوند یې اوس هم په محکمه کې ګرځي. د لادته په نوم یې یو کس چې د جینۍ سره یې واده کړی و وایي چې د واده مخکې یې تېر 2 لکه روپۍ ورکړې وې. خو همداراز د واده په 2مه ورځ نه جینۍ مور کره لاړله او کله چې ورپسې وروسته زنګ ووهلو نو مور یې ورته وویل چې اوس خو نه درځي او کله چې درتلله بیا تا ته وایي. عادي ته وایي چې وروسته خبر شوم چې د 2 تولې سونه یې هم له ځان سره وړې ده او له هغه وروسته یې ښځه هېڅ معلومات نه شو. هغې نه وروسته بیا د ښځې څه معلومات ونه شو چې ښځه مې چېرته کې لاړله. نظیر دغه شانتې په خالي میدان باندې پرېښودلم. پولیس وایي دوی دواړه د دغه جینۍ په لټون کې دي چې د 1200 کسانو سره یې واده کړی او اوس له ټولو څخه تللې ده. 1200 کسانو سره یې دوکه کړې ده. عزتمنو چې هر کله واده کوئ یا چا سره رشته کوئ نو ښه یې ګورئ. جینۍ یعنې د دې کورنۍ ده او که دا د بل ځای ده. نن سبا دغه شانته ډېرې دوکې راوتې دي. خپل ځان په خپله هوښیار کړئ او الله تعالی دې په دغه جینۍ باندې ورحمېږي چې خپل دغه شانتې ده. زموږ نننۍ معلومات د دې ځای پورې د نوي معلومات دپاره زموږ همدا چینل د سره سبسکرایب کړئ. خوا کې استاد د ټلۍ نشان ووهئ. ښه یوه نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې درورسیږي.